الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ګوره محترمه د لسم محرم په ورځ باندې سبیل لګول ثبوت نه په قرآن کې سته او نه په حدیث کې سته. محترمه تاسو کوم آیات کریمه پیش کړي دي له هغې څخه د شیګانو ول سبیلونه ځین ثابتوي. محترمه دا هر سړي ته معلومه ده یو ټکی د عربي ده سبیل او یو د شیګانو سبیل ده. د عربي ټکی چې کوم ده په قرآن کریم کې الله رب العزت هغه د سبیل ټکی ذکر کړی. هغه سبیل چې الله تعالی درې معنا مراد دي، یا دین ځین مراد وي، یا لار ځین مراد وي، یا جهاد ځین مراد وي. هغه چې هیڅ کله د لسم محرم په ورځ باندې سبیل لګول نه ځین ثابتېږي. محترمه ته په دې ټکي باندې هم خلکو ته دا دوکه ورکوي چې دا سبیل الله ټکی ته سبیل معنا کوي. نو سبیل الله ټکی معنا سبیل کول دا صراحتا غلط ده، د قرآن باندې درواغ ورتړل دي. د سبیل الله د ټکی معنا ده د الله تعالی لار، د الله تعالی دین. محترمه په اول نمبر کې ستا دا دلیل پیش کړی ده الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الله تعالی سيئي الله تعالی یې هغه څوک چې خلک له سبیله منې کوي. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. محترمه جلالین شریف در وګوره په هغې کې د دې آیات ترجمه دا ده هغه ظالمان خلک یصدون عن سبیل الله چې دوی بندوي خلک د الله تعالی له دینه څخه، عن سبیل الله د الله تعالی له دینه څخه، ویبغونها عوجا او دوی په دین کې کږې لارې لټوي. محترمه لکه څرنګه چې تاسې په دین کې کږې د شیګانو ویل لارې پیدا کوئ او لټوئ. وهم بالآخرة کافرون او دا خلک په آخرت باندې ایمان نه لري. او بل آیات چې کوم تا پیش کړی دی د هغې ترجمه دې هم ښکاره غلطه کړې ده. دا آیات يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. محترمه دې آیات ترجمه هم جلالین شریف دا کړې ده ای د ایمان والو تحقیق سره ډېر احبار او رهبان، احبار د یهودو علماو ته ویل کېږي او رهبان د نصاراو صوفیانو ته ویل کېږي چې دوی به خوړل د خلکو مالونه بالباطل په ناروا طریقه سره ویصدون عن سبیل الله او دوی به خلک د الله تعالی له لارې څخه راګرځول. یصدون عن سبیل الله ټکي معنا ده چې دوی به راګرځول خلک د الله تعالی له لارې څخه. له دې عن سبیل الله ټکي څخه د شیګانو ول سبیل نه ده ثابت نه ځین مرادېږي. له دې عن سبیل الله ټکي څخه د الله تعالی خپل دین ځین مراد ده. ولګوه سبیل دی اوبه ولګوه کوی جوړ کړه دی اوبه چې خلک راځي یغه کوی جو اوبه څښي او ثواب یې د تا مور ته ورسیږي. حضرت سعد راغو سبیل دی اوبه ولګوه کوی یې جوړ کړه. او بل محترمه تاسو کوم د حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه حدیث مبارک پیښوي چې حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه مور مبارک وفات شوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ما مور وفات شوه داسې کار راوشی چې ما مور ته ثواب هر وخت رسیږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې یو کوهی جوړ کړه چې خلک اوبه ځینې وړي تا مور ته بیا ثواب رسیږي. محترمه له دې د حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه له حدیث څخه هم د لسم محرم په ورځ باندې سبیل نه ځین ثابتېږي ځکه د حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه خپلې مور پسې صدقه جاریه وکړه وه. صدقه جاریه دې ته ویل کېږي چې هر وخت چلیږي. محترمه د لسم محرم په ورځ باندې سبیل خو یوه ورځ ختم سي تر ولاړ سه د حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه دا سنت به دې هم په ځای سي ټول کال اوبه خلکو ته ورکوه، ټول کال نلکۍ ولګوه چې خلک اوبه ځین څښي. یو داسې کار وکړو چې هر وخت جاري وي. د لسم محرم په ورځ باندې خو دا سبیل لګول دا له شیګانو سره مشابهت ده نو له دې وجې ناجایز ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې له کوم قوم سره ځان یو رنګی کوي ځانو سره مشابه کوي په ورځ د قیامت باندې به دا کس له هغه قوم سره راپورته کېږي. او بل د لسم محرم په ورځ باندې سبیل لګول دا بدعت ده. بدعت متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر نوې کار په دین کې دا بدعت ده، هر بدعت گمراهي ده او هر گمراهي په جهنم کې وي. محترمه د لسم محرم په ورځ باندې سبیل لګول دا یو خو بدعت ده او بل له شیګانو سره مشابهت نو له دې دوه وجې ناجایز او حرام ده. خیرات خو څوک نه منې کوي که یو ور سبیل لګوي بیا راسه د حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه سنت به دې هم په ځای سي ټول کال نلکه ولګوه کوهی جوړ کړه چې ټول کال خلک فایده ځنه اخلي. حضرت امام حسنین رضی الله عنه ته ثواب رسیږي او ټولو مړو ته ثواب رسیږي. ته خو راولاړ سې د نم او د لسم محرم په ورځ باندې سبیل لګوي بیا ټول کال ورک یې. محترمه دې
کوم دلایل چې پیش کړي دي له هغو چې هېڅ کله د 10 محرم په ورځ باندې سبیل ثابت لګول نه ثابتېږي